رب العالمین فرمائی ولا تقربوا الفواحش منزدی کی گئی بے حیائی تا ما ظہر منها وما بطن اغا بے حیائی چا غخکاروی وما بطن او یا پٹوی بے حیائی تا منزدی کی گئی نو کاغا بے حیائی خکاروی او کپٹوی بے حیائی ستوائی علماء وی ناروا کار مثلا زنا چغل خوری سود وغیرہ دا ټول بے حیائی دا او دا ناروا کارون دی وی دی تا منزدی کی گئی اگا چی کم خکار دی او کم پٹ دی علماء وائی پا مشرکانو کی دا دستورو چی چا با زنا پا خکارا کولا نو دا با رزالت گنوس پکوالے خو چی چا با پا پٹا کولا یا با اشراف و عزتمند خلق کولا نو دا با شرافت گنو چی پا خکارا با کولا نو رزالت با ورطوی اچی پا پٹا با کولا و یا با عزتمند خلق کولا نو دیتا با شرافت و عزت وی ای بچی عزتمن سڑے کی دا بیا زلالت ندی نو اللہ دا اغی رسم دا جاہلیت ردو کو ولا تقربوا الفواحش منز دیکھی گئی بے حیائیتا ما ظہر منها وما بطن اغا چخکار بے حیائی او کو پٹی کپخکارے او کپپٹی کہ کمزور خلقی کی او کو عزت مند کی خو بے حیائی تبن نزدی کی گئی دا بے حیائی کارون بنکوئی یا علماء وائی دا زوہرن مراد اگا گناہون دی چاگا پلاس او پخپی او پجبو کی گی دا خکار دی او دا بطون مراد اگا گناہون دی چاگی تعلق دا زڑ سر دی حسد کینا چا سر بغض لرل حسد ساتل نو دا پٹ گناہو ندی نو خکارو تم منز دے کے گئی او پٹو تہم منز دے کے گئی رب العالمین دسی نوائی چی گناہ مکوئی وی ولا تقرب الفواحش بے حیائی تا نزدیکی گئے مکول خودیر لویا خبر دا ولا تقرب الفواحش منز دیکی گئی بے حیائی تا حدیث مبارک دے وی چی کم سڑے دا یو ناروا کار خوا خوا تکی نو نزدی دا چی دے با پکی یو رز واقعش نو دا بے حیائی مجلسونو تا مورز شاید چی تا با پکیم یو رز پا دی باندی واقع بشی پکی چی خوا خوا تا نزدی کی گی تا سلی دی دی کنا چی یو سڑے دا پسل پا غاڑا غاڑا ساروی سری دا پسل پا دی پولا پولا نو قریب دا چی ورز بدا ساروی دے پسل تاوڑی نو قرآن خودیر عجیبہ انداز دے وی ولا تقرب الفواحش گناہ تا نزدی کے گئے مگورے یورز با پکی ورش نو چی تا بیٹک تزیو ال تا جواری شوروی نو تی نکای خودی بیٹک تا مزا یورز بای وکی شراب سکل کی گی خواتای مورزا کتا پوری ڈڑی مگیو نزدی کے گی نو یورز بای وسکی نزک اللہ وی ولا تقرب الفواحش گناہنو کارونو تب نزدیکی گئی ہم نا دا زنا اسباب چی دی اغی منکڑل بد نظری مکوا پردی زنانت مگورا دا زنا تا لاری دی لاری دی تا مگورا حدیث مبارک کے رازی دا دوارو جہانو سردار افرمائلوی العینان تزنیان صحابہ ووروی دا سترگی گوری زناکاری دی وی سترگی زناکاری دی و زناہما النظر دا سترگو زنا چی دا اغا غیر محرم زنانت نظر کول دا سترگو زنا دا مکوا کدا کئی نو پا زنا کی بواقع شبیانو ولا تقرب الفواحش منز دیکھے گئے دا بے حیائی کارون خواتم منز دیکھے گئے نوے دستر گزینا چی دا اغا نظر دے نن دستر گزینا ار مجلس کیو ار زی کی شورو دا کتوائی زنگو رما نو موبائل کی خامخا گوری پردی زنانا غیر محرم زنانا تا گوری
دا د سترګو زینا نه ده. نو دا د سترګو د زینا نه بځان بچ کې، دا سترګې زیناکاري دي. بعضې خلق یو اشکال کوي، وی د موبایل کې چې دا زنانه نارینه ورته ګوري، نو هغه نارینه خو وی دا زنانه نه ایني دا زنانه ایني خو هغه خو یې نه ایني. خیر دی کتلی شي د ټي وي او د موبایل نارینه خو وی دا زنانه نه ایني چې زنانه ورته ګوري، دا خو صرف زنانه ایني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه بیبیانې دی، وړون صحابي را روان دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه را روان دی. یو طرف ته هغه صحابي دی چې هغه باره کې سوره عبس په قرآن کې نازل شوی دی، عبس وتولا، او بل طرف ته د پیغمبر پاکی بیبیانې دي، زمونږ او ستاسو میندې را روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی نظرونه ښکته کوي، څوک وی را روان دی؟ وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی، که نړون صحابي نه وی دا الله حبیبه دی خو مونږ نه ویني، وی دی خو ړوند دی، دی خو مونږ نه ویني. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي وی تاسو دواړه مړندې که هغه هم نه ویني نو تاسو خو اینئ که نه؟ نو د پیغمبر دور دی، امهات المؤمنین ته وی نظر ښکته کوي، او هغه صحابي را روان دی چې هغه باره کې په قرآن کې روغ صورت را نازل شوی دی. دی به وی مولي صاحبو چې زړه دې صفی نو خیر دی وی، او د رحمان بابا شعر پکې په دلیل کې پیش کوي. علی رضی الله تعالی عنه ته د دواړو جهانو سردار فرمایي وی اولنې نظر درته معاف دی چې اچانک ولګي. اچانک سړی په لاره رواني، اچانک نظر په زنانه ولګي، دا اولنې نظر دی، دا معاف دی، دا بغیر د ارادې نه ولګي. خو علی رضی الله تعالی عنه ته وی ګورئ دویم نظر ورپسې نه کې، ګورئ دا ګناه ده. چې نبی علیه السلام خپل د ترزوی او خپل زوم د فاطمې خاوند ته وی علی دویم نظر مه ورپسې کولی، دا غړه ګنده دا اسی خبرې دي، په دې ځان مه دوکه کوئ. غیر محرم زنانو ته نظر مه کوئ، دا ډیره لویه ګناه ده، دا د سترګو زینا ده. ګورئ دا مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي ډیر ښکلی دور و، د دواړو جهانو سردار ناست یو کس ورله راغی، وی د الله حبیبه اسلام مې ډیر خوښ دی، خو دې کې زینا منه ده او ماله پکې د زینا اجازت راکه. اسلام مې خوښ دی خو د زینا نه نشم صبرېدی. استاز دی، دا استاز و، دنیا ته دا استاز راغلی و، دا قابل د استازی و چې داسې شاګردان یې تیار کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي، ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه د الله حبیبه زما مور سره او زینه نه غواړم. وی دا غواړې چې ستا د خور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه غواړم. وی دا غواړې چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي؟ وی نه د الله حبیبه دا نه غواړم. وی واوره دا ته چې د کمې زنا اجازت غواړې چې ماله د زنا اجازت راکه، نو وی دا به د چا مور نه، دا به د چا خور نه، دا به د چا لور نه، نو څنګه چې ته نه برداشت کوې داسې بل سړی هم نه غواړي چې د هغه د مور سره زینا وشي، د هغه د خور سره زینا وشي، د هغه د لور سره زینا وشي. وی بیا یې ځان ته نږدې کړم او دا لاس یې راواغست او ماله یې په سینه باندې کېښود. ښکلی ښایسته لاس یې زما په سینه کېښودو. وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی چې هغه دند محسوس کو چې ما ته یخوالی راورسید. هغه وی د مرګه پورې چې څو ژوندی ومه زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه و راغلی، د مرګه پورې زما زړه کې د زنا خیال نه و راغلی. د چا لاس و، چا لاس یخی و، هغه چا خونه کړې وه. زه ورته وایم نظر مه کوه، زنانه ته مه ګوره. وی مولي صاحب که دا زنانه وی نو دا به کور ناسته، وی دا زنانه نه ده، دلایل خو د خلقو سره شته دی.